السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته ده چې جشن عید میلاد النبی په نوم باندې نن سبا د هفتې په ورځ باندې جشن عید میلاد النبی دی او د دې دپاره چھوټي هم ده په پاکستان کې. نو دا جشن عید میلاد النبی صلی الله علیه وسلم آیا دا په دین کې په اسلام کې شته او که نشته؟ راځئ د دې مولانا صاحب دا خبر را سره واورئ او مخکې د ملګرو سره لازمي شیر کوئ. دا عالم نه د هندوستان دی او نه د پاکستان دی، بلکې دا عالم د افغانستان دی او په خپله یې واورئ. پاکستانی نه دی، بعضې خلک وایي چې دا پاکستاني عالمان موږ نه منو. نو راشئ نن د افغانستان د دې عالم نه واورئ. دغه د میلاد په باره کې خلک خبره پوښتنه ډېره کوي. میلاد د 12 د ربیع الاول په 12 باندې میلاد جوړول، بعضې شیان ټوله شیان و دې ته هم ضرورت نه لري چې خامخا به تا یو عالم په دې باندې پوه کړي چې سمه ده که غلطه. رسول الله صلی الله علیه وسلم 83 کاله زندگی و. څو 83 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی و. په دې کې 23 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم په پیغمبري کې تیر کړي دي. 40 کاله بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر شوی دی. 23 کاله رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر و، د دین یو خلکو ته شوی. په دا 83 کاله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم یوه ورځ هم در خولې دا خبره نه ده راایستلې چې پلانکۍ ورځ زما د ولادت ته د ربیع الاول 12 زما د ولادت ورځ ده. نو دا یا دا میاشت ډېره بزرګه میاشت ده یا دا ورځ ډېره معتبره ده یا په دې کې دا پلانکۍ عمل ډېر معتبره دی. دا څوک نشي ثابتولی. رسول الله صلی الله علیه وسلم علماو پر دې تحقیق کړی دی. تحقیق د علماو دا دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول په نوم باندې پیدا شوی او تقریبا د ټول امت د علماو د تاریخ چې لیکلی دی پر دې اتفاق دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پر 12 باندې د ربیع الاول وفات شوی دی. نو جشن عید میلاد نبی جوړول، جشن معنا خوشحالي، عید خو نوم د اختر ته وایي. نو دا شیان جوړول او هغه یقیني د وفات د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ ده. نو ته په خپل ضمیر کې وګوره څنګه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپله ټوله زندګي کې دا عمل نه کړی دی، نه یې ویلی دی چاته چې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته بیا صحابه کرامو د الله په رسول باندې داسې عاشقان وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل زندګي کې د چا پوښتنې ته ورغلی دا صحابه کرام هغه عمل نه دی پرېږدي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه داسې صحابي و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یې لیدلی دی، پر دې لار رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی، یو صدقۍ به کښېناستي هلته به دی کښېنستی بیا خامخا هېڅ یو عمل یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دی پرېښی. خو په ټوله تاریخ کې د صحابه کرامو هېڅ یو صحابي راولاړ نه سو د ربیع الاول په 12 باندې میلاد نه کي جوړ. نو خو یا به سړی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مني یا به د صحابه کرامو د مني، نه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم څه په دې کې څه قول شته، نه د الله د رسول څه عمل شته د ربیع الاول پر 12 باندې میلاد، او نه د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو څه په دې کې څه ثابت. بیا د هغه راوروسته بیا تابعین دي، تبع تابعین دي، دا خیر القرون زمانه ده. په تابعینو کې چې څه مجتهدین تیر شوي دي، د هیڅ یو مجتهد څه دا خبره نه ده ثابته چې د ربیع الاول پر 12 باندې میلاد جوړول دا عبادت دی یا دا ورځ در د نورو ورځو ښه ورځ. موږ عقل باید سړی دغه کې ګوره د جمعې ورځ چا راښولې ده؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. د اختر ورځ چا راښولې ده؟ کوچني اختر ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم. د لوی اختر ورځ چا راښولې ده د عبادت لپاره؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. د عرفات ورځ، دا ټولې ورځې چې دا څه ورځې دي دا د کرامت او د بزرګۍ یا ښې ورځې، د عاشورا ورځ، دا ټولې ورځې رسول الله صلی الله علیه وسلم ښوولي. نو چې یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم په 83 کاله باندې یو ورځ در خولې دا کلمه نه راوایستله چې نن د ربیع الاول 12 ده، نن به موږ او تاسې لږ خوشحالي کوو ځکه زه الله جل جلاله پیدا کړی یم. نه د الله رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دا وایي، نه څلور مشهور امامان ائمة المجتهدین د ټول امت پر دې اتفاق دی، نه هغه دا وایي، نه زموږ د احنافو د مذهب مطابق چې کوم غټ کتابونه جوړ شوي دي دا متون دي د فقه، هېڅ یو متن کې دا خبره شته. نو بیا ما ورته لکه مې خوا راولاړ شوي دونه بزرګان یو او ته دونه عاشقان یو په رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا دلته میلاد ورته جوړوو. نو دغه میلاد د 12 د دې په بدعتوالي کې هېڅ شک نشته. کومو علماو چې دا خبره لیکلې ده، ابن حجر رحمت الله تعالی علیه یا علامه سیوطي، هغه په خپلو کتابو کې صریح دا توري وایي چې دا بدعت دی، په بدعتوالي باندې نه دي دغه. البته په بدعت کې وایي دا بدعت حسنه ده، ښه بدعت. نور چې دا زموږ او ستاسې د زمانې کومې خبرې دي، دا جلوسونه دي، دا لارې بندېږي، دا خلک راوځي، دا جنډیانې دي، دا بورډونه زړېږي، والله العظیم د الله په ذات مې دې قسم که دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دین دا خالص د دغو خلکو د خپل زړه خواهشات دي،
د الله په دین باندې تپي، د الله پر دین باندې تاواني، دا د الله دین نه دی. البته د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت سره غږېدل، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفرو سره غږېدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه سفرونه کړي دي، د غزاو غږېدل، د کالو سره غږېدل، د خوړلو سره غږېدل، د پریوتلو سره غږېدل، د ودو د کولو سره غږېدل، دا څه شیان چې دي دا ټول دین دی. بهترین عبادت دی دې تذکره کول، د دې بیان کول. لکه دا اوس موږ بیان کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مو ویل او د حالات مو ویل، دا بهترین عبادت دی. حتی زموږ د دیوبند علما وایي که یو سړی کیسه کوي او بیا په دا کیسه کې دا خبره هم راسي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم وشي به بېدبي دې ما فی دا رقم بولي کولې، دا خبره هم عبادت ده. ځکه تړلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د شان سره ده، تړلې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت او د صورت سره ده، ځکه عبادت. نو دا ما مختصره خبره وکړه، انشاءالله د اتوار په ورځ باندې بیا پر دې باندې حوالې وشان زه خپلو طالبانو ته وایم په منبر باندې، نور یې زم ضرورت نه انشاءالله تعالی. البته یو مشهوره کتاب دی المهند علی المفند، عقاید علماء اهل سنت دیوبند. المهند علی المفند د حضرت مولانا خلیل احمد سرانپوری رحمت الله تعالی علیه کتاب دی، عقاید اهل سنت والجماعت. په دې کې تاسو وګورئ دا بریلویانو پر دیوبندیانو باندې عربو تکلیلی دی، په الته دوی ته دا سوال کړی دی چې دا خلک چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیرت څخه منکر، نعوذ بالله. بیا دا جواب ورکړی دی چې موږ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سیرت د یو خاص ورځې پورې نه تړو، ځکه ورځ خو رسول الله صلی الله علیه وسلم سړي ته ښیي، اسلام یې ښیي چې دا ورځ ښه ورځ ده، دا بېکاره ورځ ده، په دې کې عبادت ډېر ثواب لري، په دې کې ډېر ثواب نه لري، په دې کې دا کار باید چې موږ وکړو، په دې کې مه کوو. دا زما کار نه دی، نه د بل ملا کار نه دی، دا د بل مفتي کار نه دی. په بزرګي به سړی نه تاواني، زه ډېر بزرګ هم ځکه کوم. بزرګي هغه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته وښي. نو که تاسو دا کتاب پیدا کړئ، دا کې عربي او اردو دواړه متون دي. دا عربي هم کې سته، د یو خواته عربي ده، هغه جوابونه سوالونه جوابونه کې سوي دي، خپل عقیدې یې ظاهر کړي چې د دیوبند علماو دا عقیده ده، او بیا په اردو باندې معنا ورسره کړې ده. نو سړی ښه کولی شي چې ځان په دې خبرو باندې پوه کړي او د دغه فاسدو افکارو سه یا د دغو ګمراهانو سه سړی ځان وساتي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټوله د دغو ظالمانو له ظلمه وساتي، الله دې د بدو فکرو سه وساتي، الله دې د ناروا عقیدو سه وساتي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین.